چې دا حکایت بیان شوی دی او په حکایت بیانولو باندې ګستاخي نه راځي. چې په غفور چې دا کوم خبره وکړه د لکو مسلمانانو زړه بدین دي در شوی ګوکن مولانا مشتاق خو دلته چې نبی سلام سبب د ملي مارچ جلسې له زدر زما مسلمانانو دي لار شو او په هغه جلسه کې به په مریم نواز بیان کو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخانه ما او نن را سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود دی مفتی محمد بلال دیوبندي صاحب. سورج مخ کې د دوی یو ویډیو کلیپ چلیدلی و، په هغې کې دوی د یو مولانا صاحب دی د جمعیت علما اسلام فضل غفور صاحب د هغوی یو حواله یې ورکړې وه چې یاره هغوی د پیغمبر علیه السلام په باره کې د چا د خوب څه واقع ذکر کړې وه. نو دغې حوالې سره دوی یو انټرویو هم ما کړې وه، بیا په دغې باندې د جمعیت علما اسلام څه جوابي خبرې راغلې. دغې حوالې سره ورسره خبرې کومه مفتي صاحب د ټولو نه اول خو راته ده ووایي د جمعیت علما اسلام د علما کرامو دا خبره ده چې دا حکایت بیان شوی دی او په حکایت بیانولو باندې ګستاخي نه راځي. نو دا مفتی فضل غفور صاحب ګستاخي نه ده کړې او که فرض که هغه ګستاخي کړې وي نو تاسو هم پر خپل ویډیو کلیپس کې دغه حکایت بیان کړی دی، بیا خو په تاسو هم دا ګستاخي راغله. سنگر خان صاحب خبره دا ده چې دوی دا حکایت بیان کړی. حکایت د چا بیان کړی؟ خو جمیتي مولا بیان کړی دی کنه چې جمیتي مولا خوب لیدلی دی. نو هغه جمیتي مولا چې دی هغه هم چې د پیغمبر ګستاخ دی او دی هم ګستاخ دی، په دې کې خو فرق ونه شو. خوب خو جمیتي مولا لیدلی دی که نه، په دې شیخ الحدیث خوب لیدلی دی که نه. بل نه چې دی میډیا ته راوړی چا دی، ما فضل غفور میډیا ته راوړی دی او هغه دومره جرأت سره په ډکه مجلس کې په ډکه جلسه کې دا خوب بیان کړی. اوس په خوب به مثال په طور زه به د بل چا چې ما دا خبره کړله دی بیا غوسه ورغله چې ما که زه د فضل غفور مور په خوب کې وینم او زه په جلسه کې بیان کوم نو دلته په غوسه نه ورځي چې خوب په دې لیدلی دی، خوب نه دی بیانوه. یا بل چا بل دی ما د چا ووایي چې هرکه ما د فلاني خور په خوب کې لیدلی او بیان یې کوم بس فضل غفور په غوسه نه ورځي. پیغمبر خوب حکایت ده نه کړی، د خپل تایید دپاره خوب بیان کړی دی چې موږ داسې خلک یو او ما چې ما رد کړی دی. زه رد کوم چې که تاسو کې ایمان نشته جمعیت والا چې ستا مشر داسې خوب بیانې، زه کفر نقل کوم هغه تایید تی کوي. زه فتوا لګوم چې ته په یو شي فتوا لګې خو مخکې به سوال نقل کړې که نه، دا خو هسې ځان خلاصوي. دې خو عقل نشته. دا خوب چې دی و چې موږ د مشر حکایت نه نقل کړی، د چا حکایت نه نقل کړی؟ د خپل جمعیتي مولا. د خپل جمعیتي مولا نه. هغه هم ګستاخ دی، دا هم ګستاخ دی او دا چا چې دفاع کړي دغه هم ګستاخ دی. په پیغمبر او د غیرت نه ورځي. لکه فضل غفور پسې شي یو جمعیتي ووایي چې فضل غفور که زما عالم دی خو غلطي کړې ده برملا دي معافي وغواړي. ولې فضل غفور په دې باندې کمیږي چې راشي چې مسلمانانو ما که ستاسو زړه ازار کړی زه معافي غواړم، په دې کې دی کمیږي. ولې نه غواړي؟ خو د پیغمبر عزت په هغه په زړه کې نشته که نه، د پیغمبر مینه په زړه کې نشته. ته ووایه چې فضل غفور چې دا کومه خبره وکړه د لکو مسلمانانو زړه بدین دی در شوی. زه بیا وایم چې نیشنلیانو، پیپل پارټۍ والا، پی ټی ای والا، مسلم لیگ والا، تاسو په نبی سلام غیرت وکئ. جمعیت والا سره خپل اختلاف په دې سیوا کوي، دشمنو سره په دې سیوا کوي چې دا د پیغمبر ګستاخي کوي چې د وټونو وخت راشي دې کله پیغمبر په خوب کښېني کله الله په خوب کښېني. اوس چې د وټونو وخت نشته د میډیا څومره خاموشه ده چې دوی خوب لیدلی. سنګرخان هسې ته میډیا کې کار کوي، تعلیم یافته سړی دومره چې صرف د وټونو وخت راشي فیض الرحمن پارټۍ والا خوبونه یې نه وایي خوب مې لیدلی دی چې نبی علیه الصلاة وسلام راته ووایي چې د شیخ قاسم به وټونه ګټي. سبا له وبېلله. اوس سنګرخانه دوه خبرې دي. دې جمعیت والا به ویلی چې زموږ د مولا ولو خوړل دروغ ویلي دي، حق یې جوړدو که نه. که د دې خپل مولا په دې خوب دې خاموشي وکړه نو مقصد څه شو؟ ته ووایې خلکو ته که نه راځي که نه. ما ته پته ده چې څوک مسلمان یو د فضل الرحمن په پارټۍ کې نه وي، دا خبرې نه راځي په زړه کې. خوب مې لیدلی دی دغه فضل غفور چې دا ولیدي چې د ګوکن مولانا مشتاق خوب لیدلی دی چې نبی سلام سبب د ملي مارچ جلسې له زه درځم مسلمانانو ته لار شم او په هغه جلسه کې بیا په مریم نواز بیان کوم. تا خو د دې دین خو په خوبونو ولاړ دی. نو دا ګستاخي د جمعیت مولا خوب لیدلی دی او ته په جلسه کې بیان کړی، دواړه ګستاخان دي. دې کې یو بله خبره دا ده چې هغوی وایي چې یاره دا د خوب حالت جدا وي او د ویښې حالت جدا وي. نو بس نور تاسو د دې وضاحت وکړئ. خبره دا ده چې دغه مولا دا خبره کړې چې یاره د خوب حالت جدا دی او د یخې جدا دی. هسې ته ووایه زه په خوب فتوا نه لګي. ته ووایه سنګرخانه الله تعالی له به او دا خبره د میډیا دا عام خبرو کې مراوله ده، د نبی اسلام د غیرت خبره ده، په هغه باندې د هغه د عزت خبره ده، په هغه د غیرت خبره ده.
چې الله تعالی بخپل پیغمبر چاته په خوب کې نعوذ بالله داسې وخی ته ووایه ته خلکو ته ووایه زه نه یم وبخې چاته الله خپل پیغمبر چاته داسې په خوب کې وخی چې دغه به نعوذ بالله عورت کولی لکه د الله تعالی د نبی اسلام عزت په الله ګران دی کنده دومره خو ویلی شي که نه بالکل ګران مولا نه مه یېرېږه الله نه بالکل ګران دی بالکل ګران دی نو الله تعالی به که ستا اختیار زه درکړم مثال په طور ته به خپل عزت چاته ښکاره کړې په خوب کې الله تعالی د خپل پیغمبر باندې مین دی که نه مین خفه کېږي پې الله تعالی د خپل پیغمبر ونعوذ بالله په داسې حالات کې چاته ښودو خو دا دروغجن دی پیغمبر د وټونو دپاره استعمالوي کله وایي الله تعالی راته په خوب کې پټ کیوال کله وایي چې د وټونو نه علاوه دي چې ته خوب لیدلی دا خبره خو که مولا نه مېرېږه د وټونو نه علاوه چې ته د عبدالرحمن د پارټۍ خوب لیدلی یو سوال بل کومه حدیث مبارک ته پښتو ترجمه به یو کوم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې چا زه په خوب کې ولیدم نو داسې شوه چې زه ولیدم نو دلته کې دا خبره څنګه چې د خوب حالت جدا دی د ویغې حالت جدا دی مطلب هغه دا وي چې دا خبره کوي چې په خوب کې یو سړی یو ویني یو شی نو په هغې باندې ګستاخي وکړم دی خو ده بیان کړی دی او بل دا زما ایمان دی چې داسې خوب نشي لیدلی لکه هغه خو داسې ځان د خلاصوي چې لکه په خوب کې سړی زینا وکړي نو په ده باندې به اوس کوړی نه لګي ځکه چې هغه جدا دا ټول احکام خو دا اخري دي که نه دا دغې دي مثال په طور هغې کې خو داسې عمل شوی دی چې هغه به بهر د خوب نه بهر هم د هغې مثال په طور هم دغه مثال شو چې د خوب ولیدو بیا بیان کو خو زما ایمان دا دی که نه زما ایمان دا دی مباهله دي زما سره به دې وکړي مباهله خو پېژنې که نه دي به راشي په غفور دي خپله ښځه به چیرې وړي زه به راولم او دعا به وکړو یا الله که دا خوب رښتیا دی مولا رښتیا خوب لیدلی ما د خپل اهل عیال سره تباه که الله او که دا خوب رښتیا نه دی پیغمبر ته دروغ تړلی الله ته یې تباه او برباد که مباهله به وکړو راځه دا بېعزتي کړې د پیغمبر دا خوب یې نه دی لیدلی ته ووایه الله تعالی خپل پیغمبر به چاته داسې وښایي مړه وایه الله نه یېرېږه نو ولې دې مولا دروغ تړل او تاسو میډیا والا دې خلاف اواز چت کوئ دغې په غفور پسې لاړ شه چې دا بیانو تا څنګه تا له شرم نه درتو په تا کې حیا نه و چې د پیغمبر باره کې داسې الفاظ ته بیانول لکه کېدی نه شي یو عام سړی په خوب کې په غلط حالت کې ولیدو او په جلسه کې بیانې چې ما د پلانې په خوب کې بربنډ لیدلی هغه سړی به ژوندی پرېږدي پیغمبر خو داسې څوک نشي لیدلی زما ایمان دا نشي لیدلی خو عام سړی چا ولیدلو او په جلسه کې ووایي چې دا مولا ما په خوب کې داسې لیدلی هغه مولا به دا سړی پرېږدي هاي جمعیت والا الله له به ځئ مسلمانانو په نبی سلام غیرت وکړئ دې مولا ګستاخي کړي ده په جمعیت والا سره ټول ولاړ دي او دا ډلې ولا کوي سره د شیخ ادریس پورې ولا ټول ډلې کوي دا ټول ګستاخان دي یو سوال بل کومه مفتی صاحب چې هغوی په دغه جوابي کاروایي کې دا خبره هم کړې ده چې په خوب کې چا د حضور مبارک اعضا کم ولیدل نو دا په خوب لیدونکي باندې دا خبره راځي صحیح شو ګنده زما تایید شو چا نبی صلی الله علیه وسلم اعضا کم ولید سړی په دین کې کمزوری دی بې ایمانه دی اوس دا کوم مولا چې دا خوب لیدلی د شیخ الحدیث بې ایمانه دی که نه دی بې ایمانه دی که نه دی خو دا نشي کېدی سنګرخانه دا ډېره غټه خبره ده وړه خبره ده د نبی علیه صلات وسلام د عزت لپاره خو صحابو خپل ځانونه ورکړي چې د نبی علیه سلام نوم به راغی صحابو په خپل وجود قربانو نن د وټ دپاره زما د پیغمبر په جلسه کې بېعزتي کېږي چې زما نعوذ بالله نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې مونږه په عورت باندې کپړه نه مونږ پې کپړه اچولی ستا یې ښکارېده دا غیرت مني دا خبرې مسلمان د خولې دا خبره وتی شي سنګرخانه تی دې خلکو ته ووایه ستاسو عوام ستاسو خبره مني زما دې ټول مسلمانانو ته درخواست دی چې څومره میډیا والا یې که نه څومره میډیا والا په دې خبره کې حصه والی په دې خبره کې حصه والی او د دې خبرې حصه جوړه شي او دا سړی دنیا ته جمعیت والا ښکاره کوي چې د عبدالرحمن پارټۍ والا چې د وټ ورځې راشي الله تعالی په خوب کینی چې د وټ ورځې راشي پیغمبر په خوب کینی چې پیغمبر و چې دا به ګټي او بې سبب وبیلي ته ووایې دا دروغ په چا راوتړل چې پیغمبر و چې په خوب کې چاته و چې دا کار به سبا دې چې کېږي د هغې خلاف بیا کېدی شي چې شیخ اعظم به وټونه ګټي سبا یې وبیلل پیغمبر به سبا دې جلسې لیدل کې مریم داسې خوبونه به دي نه یاره بل پارټۍ چې ته خوبونه ونه لیدل څومره سیاست خلک کوي عمران خان یې کوي نېشنلي پارټۍ کوي مسلم لیګ یې کوي تحریک لبیک او جماعت اسلامي کوي جماعت اسلامي کوي جماعت اسلامي ولا هم د مولیانو پارټي دا خو چې پیغمبر په خوب کې تحریک لبیک هم د مولیانو هغه چې پیغمبر په خوب کې صرف د عبدالرحمن پارټي ولا پیغمبر په خوب کې چې زمونږ سبا جلسه ده او پیغمبر به راځي وټ دله ورکوي او دا چل دا ګوره دا بېایمانه دي دا بېایمانه دي خلکه مسلمانانو دا پارټي وپېژنئ او چې چا هم جمعیت ته وټ واچوه که نه
په دې کې به سره شریک ان شاء الله. او چې څوک سره مینه کوي څوک پسې مونږ کې به دې کې به سره شریک